د ظلم او د جبر د بازار دی یاد لره په موږ چې د کمو کې دا ناپار دی یاد لره او متل د پښتنو دی د نرانو هر څه په بدل دي متل د پښتنو دی د نرانو هر څه په بدل دي وخت څومره روان دی خپل ګزار دی یاد لره د منسټر صاحب د خبرونو وروسته به سټیج ته راغواړم ګورم چې پندال کې جذبه شته او که نه زه به نعره لګوم چې عمران خان تیرے جانے صاحب تاسو به آواز راکوئ چې بے شمار جنیده د دغه ځای نمایندګي وکړه عمران خان تیرے جانے صاحب معنا د لیونتوب د دې نه بله څه کېدی شي معنا د لیونتوب د دې نه بله څه کېدی شي دا غرقو د پولادو چې دا سر ماتول غواړي او ژوندون پکې ډېر ګران کړو دې بې سره رقیبانو ژوندون پکې ډېر ګران کړو دې بې سره رقیبانو یا ځان شته کول غواړي یا دې ګډه کول غواړي او ملګرو پښتنو لږه پښتو به کول غواړي ملګرو پښتنو لږه پښتو به کول غواړي دا سترګې د حالاتو د ککې سمول غواړي او اغیار پکې لمبېږي موږ دې ګوټ کولی نه شو اغیار پکې لمبېږي موږ دې ګوټ کولی نه شو دا سیند به اباسین شي په دې غور به کول غواړي سټیج ته به راغواړم ستاسو په دروند استقبال کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین زموږ ستاسو د بنیر شان د بنیر بحر جناب پرستر گوهر علی خان ظلم کا بندہ ظلم کا بندہ ظلم کا بندہ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده زما د بنیر او د تورسک ډېر عزتمندو مشرانو کشرانو ستاسو د مینې د محبت د دې اظهار د دې خلوص د دې راتلو ډېره زیاته شکریه زه د عمران خان صاحب د یو نماینده او د جانشین په حیثیت ستاسو د ټولو زیاته شکریه ادا کوم خان صاحب چې کله فیصله کوله چې چیرمین به د پاکستان تحریک انصاف څوک وي نو اول یې ورته دا وویل چې جي که ستاسو وایب شي دویم یې ورته دا وویل که ستاسو په خویندو کې څوک شي او دریم آپشن یې ورته دا ورکړو که ستا په بچو کې څوک شي خو عمران خان صاحب وی 27 سال سټرګل ما د پاکستان د عوامو دپاره کړی و د جمهوریت دپاره مې کړی و ما موروثي سیاست نه راوسته زما جان نشین بداناس ګوهر خان چې زما د پارټۍ ورکر دی زه د هغه عمران خان په بهاف د هغو د جان نشین او نماینده په حیثیت تاسو ته ولاړ یم پرون مې ورسره آخري ملاقات د جیل په دروازه کې و چې کله دننه لاړ نو دا الفاظ راته وی زما له طرف نه دا میسج دی ایاک نعبد و ایاک نستعین د الله نه مدد غواړو د الله عبادت کوو او خپل سټرګل جاري ساتئ که زر کاله ما په جیل کې بندۍ نو زر کاله به تېر کړمه خو په اصولو به کمپرومایز ونه کړم دا ټول ملک نن په اور کې ولاړ دی د مهنګایۍ خبره رستو ده د بدامنۍ خبره رستو ده خو انصاف په هر وخت کې هر سړی غواړي دا د حضور صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې حکومت د کفر پاتې کېدی شي خو د ظلم نشي پاتې کېدی 180 کیسونو اوس 203 کیسونه دي
د دریو د توایما زه د هفتې په ورځ د بونیر نه واپس لاړم. تاسو به کتلي د پیر د اتوار په ورځ د تیر اتوار په ورځ ما د پاکستان تحریک انصاف د منشور اعلان کړو. تاسو به کتلي په هغې کې موږ د عدلیې دپاره د ټولو نه غټ اصلاحات په هغې کې راوستو، د پارلمان غټ اصلاحات په هغې کې راولو، د اکانومي ښه کولو غټ اصلاحات په هغې کې راولو. خو د انصاف متبادل څه نشته چې د هفتې په ورځ د اتوار په ورځ لانچ وشو، چې د اتوار د پیر په ورځ کوټ ته لاړو، د جج نظر بدلو، په یو کمره کې بینولو. مونږ وایو چې کراس ایگزامینیشن به زمونږ وکیلان کوي. جج وی ما خپل وکیلان مقرر کړي، وکیلان یې هغه مقرر کړي کوم چې زمونږ خلاف وکیلان پیش شوي. جج صاحب وړاندې ناسو، زه دې ډېر ښه پېژنم کوم چې د سایپر کیس کې. جج ته ما دا وویل میورانه صرف په دې خپله ډایرۍ کې د ځان سره دا ولیکه چې په هسټرۍ کې به داسې کیس تا نه کړي او نه به د پاکستان عوام تعالی آینده داسې اختیار درکړي چې داسې کیس په بیا وکړي. زمونږ د چا سره دشمني نه ده، د چا نه بدله نه الو، د ادارو احترام کو، د عدلیې اعتماد کو، د عدلیې احترام کو. هر کیس مونږ خلاف شوی دی. یو پیغام د خان وښیه چې عدلیې ته څه غلط الفاظ استعمال کړي. دا وګورئ، نواز شریف وګوره، مریم وګوره، بلاول وګورئ، ججانو ته څه نه دي ویلي. باوجود د دې چې خپل کیسونه همیشه ختم کړي دي. چې حکومت راغی د ټولو نه مخکې په یوه میاشت کې دننه دا نیب قانوني بدل کو، د بدعنوانۍ کیسونه ټول واپس کړو. په یو کیس کې د هغې پټل نه دی شوی، په هر کیس کې خپل قانون بدل کو، کیسونه ختم کړي دي. د عمران خان صاحب دویم کیس شروع کیږي. جج وایي د شپې 10 بجې بس ما ته په هر صورت کیس کمپلیټ کړ. د کراس ایگزامینیشن اجازت نشته، د ګواه راوستو د حق دفاع اجازت نشته. په دیوال لیکلې جج منهار چاته معلومو. خان صاحب ورته راووت، بیا یې ورته وکړو جج صاحب که تا آرډر لیکلي نو اناونس کا. خان صاحب ورته بیا په آخره کې وویل چې کله د عدت کیس وار شو، خان صاحب وی زما په لمن داغ یې لګولی دی، زما وای په راځي زه قرآن ورته کوم چې ما دا نه دی کړی. داسې لیډر ستاسو دی، قرآن کوي خو نه مني. ستاسو په عدالت کې وګورئ دا جرم دی. خان صاحب وی نکاح سنت دی، یو نکاح هم کړی دی، دویم بچی مې په لندن کې و. د هغې د اعتماد اخیستو نه وروستو، هغې ته د ټلیفون کولو نه وروستو مې په کور کې فنکشن وکړو چې دا حاضر وي. مولي صاحب کوم چې زموږ خلاف ګواه راغلی و، دا اون چودھري چې زموږ سیاسي مخالف دی هغه راوستی. هغه مولي صاحب کوم چې پرون زموږ خلاف پیش شو، دې د دې نه مخکې کیس کې پیش شوی و. د ده نه جج تپوس وکړو، وایي تا 2 نکاحونه پړاو کړي که یو؟ همدغې مولي صاحب ویلي و، وایي ما یو. خو پرون د عدالت په وړاندې په دومره خوب کې لاندې هغه وایي ما 2 پړاو کړي. نه هغه 2 پړه دي پړاو کړي. کم حده پورې ځي؟ د بدعنوانۍ الزام لګوي، د دهشتګردۍ الزام لګوي، او دهشتګردي چېرته کوي؟ कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी।
बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।